دا داسې څادر تختم قناع وایي. خو دا کې ډېر حکمتونه دي که سړی وایي عملي کړي په دغسې داسې تګ کې چې دا څادر داسې اچولی مخ طرف ته راتېر داسې یوه طرف نه بل طرف نه ډېر لوی اسرار دي پکې. تر ټولو نه غټې خبرې یو دوه پکې واورو. یو وایي د انسان په طبیعت کې تواضع پیدا کیږي. دوم حضور برابریږي. دا چې دا نه وي سترګو تر کنجوم سړی شی وویني دستي مخ ور اړوي، لرې شی ویني چپ طرف ښي طرف تدبر ته نه خلاصېږي، فکر ته نه خلاصېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دائم الفکر و. دا لکه خلوت لکه اعتکاف کې چې هغه په جومات کې پرده راتاویې چې نظر محفوظ شي. نو داسې چې وایي دا قناع پروت وي د دغه انسان خدای پاک حکیم جوړوي چې حکمت په په زړو کې د چینې د حکمت راوځي. ځکه چې فکر یو شو د دنیا په شیانو کې هغه نه شو په کومه شي کې چې سوچ کې نو هغه سوچ په ښه غور په ښه فکر باندې وي. انسان طبیعت داسې وي چې دلته جذب کې پیدا کېږي. نبي علیه السلام مخکې موږ ویل ځکه ته کتن ډېر وکړه اسمان ته، ولې دا هیئت تواضع ده. نو دلته چې مخ طرف ته هم داسې څه راپروت وي نو لرې هم شاید سړی نه ویني، دغه طرف ته هم نه ویني، دغه طرف ته هم نه ویني. وایي خپل مطلوب کې به سوچ کوي او قدم ته به ګوري. نو عاجزي هم پیدا کېږي سړي کې او سوچ فکر د انسان کې هم ډېر قوت پیدا کېږي. موږ خو اکثره دغو شیانو ته هم ورپام نه یو. مخ پټ کو د څه دپاره یې پټ کو؟ څوک یې د ګیرې دپاره به خود پټوي چې ګیره یې نشته، څوک به یې دغه دپاره چې خولي چې ګیره یې زر شنه شي، څوک به یې دغه دپاره چې څوک مې ونه پېژني. خو دا خو به مختلفو کیفیتونه یې. خو دا قناع پیغمبر علیه السلام استعمالوه.